که څوک دا ویډیو ګوري نو کشران دي نو ګوري هغه مخامخ ورسره برغ جماعت ته په هغې کې دا پروګرام ولیکېږي. سلامونه احترامات ملګرو، په سوشل میډیا باندې یو ویډیو چلیږي او په هغې کې ټرانسجنډر یا به ورته موږ کوم جړاګان وایو هغه په حجره کې ګډېږي یا ډانس کړی دی او هغې یو تصویر وایرل شوی دی. دا تاثر ورکېږي چې په دې دا د جومات کې دا پروګرام شوی دی یا د جومات مخې ته شوی دی. په هغې باندې ما یو ویډیو پوسټ کړی دا هغه چا چې پارټي کړې وه کوم جوړاګان چې وو ټرانسجنډر به ورته موږ ووایو، ځکه چې د هجړه لفظ په هغې باندې هم ډېر بد لګي او یو عام داسې بل شانتي تاثر ورکړي. نو هغې دا خبرې کوي چې دا اجرا او جومات یو ځای وو، موږ هلته تللي موږ پروګرام کړی دی. زه به دا خبر وکړم چې اجړا ټرانسجنډر کم کمیونټي چې ده دا لفظ چې زه ووایم نو ماته زه ډېر په احترام سره یم، خو بیا ماته ډېر اکورډ فیل کېږي. دا زمونږ په پاکستان کې او بیا خاص کر په پښتني سیمه کې هغه ځپلې شوي کمیونټي ده یا خلک دی چې هغې د خلک انتهایی زیات په سپک نظر باندې ګوري. دغه خلک د دې مور پلار د دې پیرنټس چې دي هغې هم نه دي اکسپټ کړي، هغې هم نه اکسپټ کړي، نه یې ولې ایجوکیشن ورکړی دی، نه یې باقاعده د هغې تربیت کړی دی او دا یې ګڼلی دی چې دا زمونږ په ذات یا زمونږ په خاندان باندې یو سخات یا یو تور داغ دی. نو هغې دی بیا د خپل کورونه هم شړوي دي، یعنی د دې باقاعده تربیت هم نه دی شوی، بیا د دې باقاعده تعلیم هم نه دی. نو دی ته په ښه او په بد کې هېڅ فرق نشته، بل دا چې په دغې عمر کې یو سړی تر د کور نه وځي په هغې ذمهواري او پته نه چې د کم خلکو په لاس باندې ورځي. او ډېر په احترام سره، خو دا خبره موږ ټولو ته هم پته ده چې دغه کمیونټي موږ د څه لپاره استعمالو. ډېر په معذرت سره دا لفظ استعمالومه، که څوک دا ویډیو ګوري نو کشران دي نو ګوري دا کمیونټي زیات طور پر استعمالیږي، هم موږ د سیکس لپاره هم استعمالو، موږ د مختلفو پارټیانو لپاره هم استعمالو. نو دغلته که په دې جومات سره دا پروګرام شوی دی نو یو سړی که دغه کمیونټي بلیم کړي نو دا ډېر زیات بد کړي، ځکه چې هغې غریبانان خو د سروایو دپاره د ژوند دپاره هر یو سړي ته چې کله ضرورت وي د خوراک ضرورت وي نو هغه د هغې لپاره بیا هر څه کړي. دغه کمیونټي په دې ټایم کې بلیم کول نه دي پکار، خو بلکې دغه پروګرام چې چا کړی دی په کوم ځای کې چې شوی دی دغې خلکو سره سوشل بایکاټ هم پکار دی، د خلاف قانوني کاروایي هم پکار ده. په سوشل میډیا په دغې خلکو باندې تنقید پکار دی چې یاره په داسې ځایونو کې چې هغه مخامخ ورسره برغ جومات دی په هغې کې دا پروګرام ولیکېږي. دغه کمیونټي چې دغلته چا بوستی ده او دغلته دا پروګرام ارینج کړی په هغې باندې اعتراض پکار دی، نه په دې چې ټرانسجنډر کمیونټي ته څوک تکلیف ورسي، څوک ورته بس هسې ورته موږ په سپک نظر ګورو، نه دي پکار. خو چې د دې پروګرام نه بس ورته موږ بیا هم په سپک نظر باندې ونه ګورو، هغې غریبانان دي د رزق د روټۍ په تلاش کې لاړ شي او دا کم کارونه چې د دې کمیونټي سره موږ منسوب کړي دي هغه د دې د مجبورۍ نه کي، که حکومت یا د دې خاندان یا د دې لپاره بل داسې د کفالت او د روزنې او د پالنې یو ادارې، نو د هغې سره به دی چې کم از کم دی ته به ښه جامه پایزار میلاو شي، ښه تربیت به وشي، ایجوکیشن ورته میلاویدی شي. ډېر په معذرت سره په دې نورو کمیونټي کې هم دغه خلک شته، زه دا نه یم په دې نورو قومونو کې خو ډېر زیات کم دي. زه اکثر یې نه دلته زه په اسلام آباد کې یم، په ښه یونیورسټو کې دغه شانتې ټرانسجنډر چې هغه سبق وي او والدین چې هغې د تعلیم اخراجات چې پوره کړي. دا د بای چوایس داسې نه دي شوي، دا بای برت بای بورن داسې شوي دي د قدرت د طرف نه. خو بیا هم د دې په دې چوایس کې یا د دې په خپل تخلیق کې هېڅ وس نه رسي. تاسو بلکې ستاسو به زه به تاسو ته سوال وکړم او ستاسو به ډېره مهرباني چې دغه کمیونټي دغې د سپک مه ګورئ، په دغې باندې تشدد مه کوئ. دا خلک چې دغه له چا بوستی دی دا پروګرام یې دغلته ارینج کړی دی په هغې باندې اعتراض هم پکار دی، خبر هم پکار ده، قانوني کاروایي هم پکار ده. نو زما به دغه سوال چې دغه خلک چې دی دا تاسو هسې بلا وجه نور د تنګوئ مو غوسه پې مه کوئ، د هغې خلاف ټرینډ مه چلوئ. الله تعالی مو خوشحاله ساته. د الله په امان.